یوسف علی السلام لا الله په دنیا کې دوه نعمت ورکړو یو نعمت د حسن دی دویم نعمت چې کوم دی یوسف علی السلام لا الله نبوت او علم ورکړي یوسف علی السلام لومبه نعمت چې کوم حسن دی د پیدایش سره الله تعالی هغه نعمت ورکړي منګه وخت الحسن یوسف علی السلام له سمره ترقی ورکړه یوسف علی السلام سره حسن دی د حسن سره چې کوم دی نورونه روان کو پلاری په گزارونه وکړل د یوسف علی السلام سره حسن دی سره د حسن رونو کوی ته ورواچو حسن چې کم دینو حسن یوسف علی السلام د کوی نه بچ نکو من قتل حسن د یوسف علی السلام سره دی سره د حسن یوسف علی السلام د کوی په یخ کې زندگی به سر کوي د کوی د یخ نه حسن راو نويستو من وقتل کم حسن د یوسف علی السلام سره دی هغه حسن په وجه باندې هغه حسن سره چې کم دی یوسف علی السلام باندې بولی کیږي د یوسف علی السلام نه غلام جوړ شو حسن چې کوم دی د غلامۍ نه بچ نکو هغه حسن د یوسف علی السلام سره دی قافلی روان کو مصر ته چې کوم دی نو ورسو مصر د تلونه حسن بچ نکو هغه حسن د یوسف علی السلام سره دی مصر کې په هغه باندې بولی کیږي بیا هم د یوسف علی السلام حسن یوسف علی السلام بچ نکو هغه حسن د یوسف علی السلام سره دی سره د حسن په یوسف علی السلام باندې زلیخا چې کوم دی نو حمله کوي زلیخا په الزام چې کم دینو لګئی حسن د یوسف علی السلام سره دی هغه حسن یوسف علی السلام د جیل په دنه تور تنبو باندې بند کو الله فرمایي انسانا د عزت راز وینا دویم نعمت چې کم دینو وینا الله فرمایي ولما بلغ شد اتینا حکم و علم یوسف علی السلام قوت ترسی ځواني ترسی الله نبوت او علم ورکي وز د علم کارنامه وینا د یوسف علی السلام عزت وینا حسن سرا یوسف علیہ السلام ته مصائب اور رسی حسن یوسف علیہ السلام نہ بچ گئے کلچ اللہ فرمائی ولما بلغ شد اتینا حکم و علم اللہ د زوانین پس شکم دینو علم ورکی اول د علم راز شکم دینو وینا علم انسان لکم عزت ورکی مای د انسان د عزت راز اللہ تعالی پولومو کی دن خفیہ یا خودرے انسان لکم وقت نستا آدم علیہ السلام نکا پیدارے اللہ تا تر علم راز خولے د علم او دا عزت لاری در تخولے نن چکم دینو قیامت تخ خبر نزدې شو تاج کم دی د عزت اغلار تن نن ورځې پورې ونه پیژندا یوسف علی السلام لا الله چې کله علم ورکو علم چې کم دی یوسف علی السلام لا یو خاص علم الله د خوب د تعبیرونو هم ورکو د ټولو اول علم ته وګوره د علم عزت ته وګوره کم حسن چې یوسف علی السلام په جیل نه نستلره نن به هغه علم یوسف علی السلام اول د هغه جیل نه چې کم دی نو بهر کوي کم علم کم حسن چې یوسف علی السلام جیل ته نه نستلره هغه علم بوس راځي د یوسف علی السلام نو بادشاہ جوړی اول د یوسف علی السلام علم یوسف علی السلام له عزت ورکو بادشاہ چې کم دینو خوبینی د خوب تعبیر سوق نشيسته زیاغه کس په یوسف علی السلام پسې د یوسف علی السلام د جیل مرګرزي د خوب تعبیر چې کم دینو تپوسی اول بادشاہ تپوس کوي دا سوته په جیل کې مالی دومره صحیح خوب تعبیر وستو ماته طریقه کار مخ دومره لوی عالم په جیل کې دن سګوري د ټولو اول یوسف علی السلام په قاصد لګي یوسف علی جیل راوزا لوی عالم دن په جیل کې چې کندې نو سګوري اول یوسف علی السلام د جیل نه بهر شو د علم په بنیاد باندې داغې نه پس چې کندې بادشاہ وقت پوس کے یوسفا کما ادھر خوخرا یوسف علیہ السلام د مصر وزیر خزانہ جوړ شو رو یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ جوړ شو هغه یوسف چې په کم باندې د حسن په بنیاد باندې په یوسف علیہ السلام باندې بولی کیدا وز د علم طاقت وینا د علم عزت وینا یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ شو الله د مصر خلق ته خو اے د مصر خلقو کم وخت چې د سره د علم صفت نو صرف د حسن صفت ور سره دا یوسف ته چې مصر ته قافلی روز تاسو چې کم دینو بولی پر باندې کولا د سر قیمت تاسو ورو خېجو نن چې ور سره علم راغې نن بس تاسو سر بولی چې کم دینو دی کوي تفسیر مظهری عجیب خبره لیکل دا یوسف علی السلام غله چې کم دینو سٹور کړه او وکاله مسلسل وقات راځي
اول کال باندې چې څنګه قات راغې خلق راځي یوسف علی السلام غلس تور کړی را خلق رال یوسف علی السلام ورته وای زب غله په بل سنور کوم صرف په نقدي پیسو باندې به ورکوم یو کال پر یوسف علی السلام د مصر خلکو نه چې کوم دی مصر خلق راځي یوسف علی السلام له پیسې ورکې نقدي یوسف علی السلام غله ورکې کال چې کله پوره شو مکمل د مصر پیسې رااله د یوسف علی السلام سره خزانه کې جمع شوه دویم کال راغې خلق تپوس کې وس په موږ په افغانستان غلالو زمانه په سونا او چاندي باندې غلالې دویم کال د مصر سونا او چاندي رااله د یوسف علی السلام سره جمع شو دریم کال ته سونا او چاندي پاتې نشو دریم کال راغې یوسف علی السلام ته وس په غله په سوان دیالو دا خو کال بقا سالی دریم کال چې کړه شروع شو یوسف علی السلام وای خپل ساوري راوړی په مایر اخر سوی زب پر ساورو کې تاسو غله درکوم دریم کال د مصر ساوري رالل د یوسف علی السلام سره جمع شول سلورم کال چې کوم دین راغې قاصالی بیا نه ختم شوی یوسف علی السلام ته خلق وای منګ په پسوان غلالو ال غلامان راولي په ما خرڅوي زب غله در کوم د مصر د ټولو غلامانو یوسف علی السلام مالک شو پنځم کال چې کوم دین راغې یوسف علی السلام ته خلق وای منګ په پنځم کال باندې با پسوانستان غلالو ال په ما بس خپل جیدادونه لیکي خپل زمکه په ما پسې لیکي خپل کورونه چې کندانو لیکي په یو کال کې یوسف علی السلام د مصر د زمکو مالک وګرځیدو د مصر د زمکو مالک هم دی د ساورو مالک هم دی د غلامانو مالک هم دی روپیا او نقدی یوسف علی السلام سره جمع شوه سونا او چاندی یوسف علی السلام سره جمع شو شپږم کال راغې خلکو یوسف علی السلام ته وس نور څه باقی پاتې نری منګ په غلستانه په سبان دی الو مظهری وای په شپږم کال باندې یوسف علی السلام اعلان وکړ خپل بچی راوړی د دیو په سرونو باندې تاسو له غله در کومه یو کال پورې د مصر تمام بچی د یوسف علی السلام غلامان وګرځیدل وم کال اخرنه راغې د مصر خلک یوسف وس په منستانه په سبان غلالو یوسف علی السلام وای راز خپل سر چې کوم نو قیمت لګوي ما خپل سر غاڼه کوي د سر قیمت وای زب پاغي تاسو له غله در کوم وم کال چې تیر شو یوسف علی السلام د انسانانو د سرونو مالک وګرځید داولی الله علم ورکا ولما بلغ شده واتینا حکما وعلما اول د حسن صفت ایس بچاو یوسف علی السلام لور نک کله چې د علم صفت راغې یوسف علی السلام د مصر د هر یو سی مالک وګرځید الله خول چې کله د علم صفت نو دا یوسف ته د په سر باندې تاسو بلی کولا نن ور سره چې کوم د علم صفت راغې نن تاسو سر قیمتونه تاسو له درکړل مصر ټول د یوسف علی السلام ټول د یوسف علی السلام غلامان ټول د یوسف علی السلام په ملکیت کې ار سر رالل کله چې کال ختم شو قاص صالح ختم شو یوسف علی السلام راځي خپل کورونه له هم راځي خپل جیدادونه هم والي خپل نقدي هم والي سونا او چاندي غلامان ساوري چې کم دین هم والي بچیوم خپل بوزه ما تاسو آزاد کړی ما صرف تاسو ترا خو چې زغه یوسف یم زجی کم دیر یو پیغمبر بچی ما زه غلام نیم تاسو ما په سر باندې بلی کولا نن ما تاسو ته خول چې سر بلی چې کم دین وسې شهره نو منګه د عزت لار چې کندن ورکه کړی را څوک روان دي عزت په امریکا کې لټای څوک ګوري سعودیا کې ګوري څوک په بل ملک کې ګرځي را ګرځي الک ولې زما چاته به عزت نشم من اصل لار د عزت ورکه کړی را کم چې الله د آدم علی السلام سراغ لار چې کم دینو پیدا کړی و علم شپږم سپاره کې الله تعالی چې کم دی دارخکاری حیوانات تذکرہ کوي د علم صفت تو وګورئ کم یو سپیچ کم سیل چې کم دین خلور وړي علما ناس د رسول الله مبارک روایت دي هغه سیس چې کم دی په وبو باندې صرف نه پاکيږي دا چې کم دی و پیره په وبو باندې وینځه اتمه پیره چې کم دی په خاور باندې مانش کا دا چې کلا دغه جراثیم په نو شادر باندې صرف چې کم دی نمرې په خاور ته مانش کړي نه هغه جراثیم چې کم دی نمرې دومره پلیت خلا خو کلا الله فرمای شپږم سپاره کې تعلمونهن تاسو چې کله د علم ورکو علم ورکي وس هغه سپیچ هغه علم ورکړې شو هغه احکار وکي احکار تعالی کړي نه دي هغه سپیچ کم دینو په خله کې په داړو کې هغه احکار نه ساوستو ستاره پاره په غیر د زبین حلال دی ولې د علم صفت راغی بیا تاسو علماء
درجات په خپل د دین چې کم دینه او پیژنې چې الله د چا سره د خیر اراده وکي الله تعالی د علم صفت ورکی الله د کوم علاقه سره د خیر اراده وکي الله علما په علاقه کې چې کم دینه پیدا کی الله عزتونه د هغه علاقې نه چې کم دینه شروع کی عزتونه نور خلکو ته منتقل کیږي طلبه راځي هغه علاقې نه علوم او عزتونه نور علاقو طرف ته منتقل کړي تاسو 12 سپاره نمخ کې منګ د 14 سپاره اخر ته 14 سپاره اول 15 سپاره اخر ته لاړو منګ تالته او بل واقعه میلاو شو هغه پرې باندې دلالت کوي الله علوم لډیر زیات عزت ورکړي الله چې کوم دی الله په علم کې دن لري انسان عزت چې کوم دی نو پټاو خفیا یې خو درې منګ وکتل موسی علیه السلام یو پیر تقریر او بیان کوي یو کس پاسره اے موسی علیه السلام ستانه دیو مسلې تاسو کومه سم مسله ده دا راته و ستانه بل غټ عالم شته او کنيشته موسی علیه السلام په خپل ذهن کې صحیح خبر وکړه ز پیغمبر نور چې کوم دین امتیان دي امتی سره دومره علم نه چې د پیغمبر نه علوم چې کوم دین سیواشي یا د پیغمبر سره علوم مساوي شي وینا نشته ځکه ز نبی ما نور چې کوم دین امت ته په دې وجه الله ته خبره خو خرانه لا یو کس ورته خو حضرت خضر علیه السلام حضرت خضر علیه السلام په نبوت کې د علماء اختلاف ته نبی نه د علماء وي دی خو موسی علیه السلام غونتا اعلان نبی دی الله موسی علیه السلام ته لارشا زما یو بندر دغه سره شاګردي اختیار کا 15 سپاره ترجمه کې به تاسو اخر کې ویلي 14 سپاره په ابتدا کې به تاسو ویلي موسی علیه السلام څومره په ادب سره زی موسی علیه السلام څومره په ادب سره دغه سره د علم داخله چې کوم دینو علي هغه شرایط ورته توکي مې موسی علیه السلام غون تعالی نبی دا د غیر نبی شاګرد ګرځي وجه سو راسو موسی علیه السلام خو نبی دی حضرت خضر علیه السلام خو نبی نه دی رب سوجه کی ریشی موسی علیہ السلام ان تعالی شخصیت د یو غیر نبی چې کوم دینو شاګر جوړ کو الله فرمای انسان راس پکې هم دغره د کم راس په بنیاد باندې چې می تعالی عزت درکړي الله فرمای واتینا من لدنا علما من خضر علیہ السلام له خپل طرف علم ورکړو او علم چې را تکوینی علوم د موسی علیه السلام د علم سره تشریع علم سره څه تعلق نه الله ول علم ورکړو ځکه الله تعالی چې کوم دینو عزت ورکړو نن به تعالی عزت میلاو شي کتا چرته کې عزت د لار او پیجن د چره عزت لار چې کوم دینو داسي شری پرې وجه باندې هر یو مسلمان دا غواړي چې ما تر عزتي یو سره روان دی مسافرۍ ته کله برازي 3 کال پس پر اعظم الکه دل تستا گزاره کیږي ولی بهر ته زی ير نور به عزت کېږم عزت چې کم دی لټله کېږي میرا خلق را باندې پیسې دي بچی می بل چاته چې کم دی نو لاس ون نسی هر یو انسان په هر کار کې چې کم دی نو عزت لټي خو اصل د عزت زې مونږه رکړې چې علم دی هغه زین چې مونږ لري تختو اصل الله تعالی عزت الته خو دی د کم زین چې مونږ بچی لري تختو الله عزت چې کم دی نو الته کې خو دی پرې وجه دا قران الله د عزت چې کوم دی انسان لا یو کتاب را لګلې انسان کزان معزز کول غواړي نو دا کتاب پسینه پوری ونسا دا به تعالی عزت درکې وګورئ لک په تاریخ باندې نظر وګرځوي صحابه کرام تلګ نظر وګرځوي د نبی علیہ السلام هغه صحابه لول صاحب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قافلې سر روان دي یو تنګره خوشاله کړه التکلال مرګرته قافلې رکاو کوي خطا او تنګي او شاری ته ګوري دسترګونه او خصاصي جاړي خلق ورته امیر المؤمنین ولې جاړي سوج کې ریشي وې پړکوال دي تنګي تا منګ به خان راوستل مال د خان سرول چل نه راته ز ساده ما نور د کلمه شمال لبا د خان سرول طریقې ورتلې منګ به ما زیګر خان کوړه بوتلل زمنګ مشران بلاري تراوتیو زما پلار به زما خان وکتل زما خان بنهرو زما د مرګرو خان چې کندینو دا به ماړو دا وتشه او خېټي به اوچته زما پلار به زما د لاسه هغه چوکوا وستا مال به روا چول عمره نن مال تو خان نشي ساتلې ته چې سوالو شي تبسکه زاغه عمرم مال د خان سره ولو طریقه نراتلا ما چې کله قران پسینه پورې ولو هغه معزز کتاب می پسینه پورې ولو ما چې کوم د کله اسلام قبول کو دغه قران مال دومره عزت راکو نن په څومره دنیا باندې زما حکومت او بادشاہي زما په بادشاہي کې د شرمخ مجال نشته بيزي لخلا وروړي عزت الله تعالی درغه کتاب په بنیاد باندې ورک نه که تاسو ځان عزت
من کول غواړئ عزت غواړئ د عزت کا نوري لارې تاسو لټوئ دا ټولې خطاري د عزت لار صرف د قرآن په علومو کې ده صحابو باندې نظر چې کم دی نو وګرځوه د نبي علیه الصلاۃ والسلام غریب صحابي دی غلام صحابی رے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگر سرکم ظلم و نتازو پا زیال عمال وغیرہ کی جکم دے تفصیل سراوری دلی دی دا حبشو دا علاقے رے حبشی نے سب سر تعلق لری بالکل در رنگ نہ تک توڑ دے قرآن چی کل پسینہ پوری نونے والے دا غیر نمخ کی جکم دے نو اگر بلال تا کل چی دا قرآن علوم خپل کرل بیا ورست بلال تا جکم دے نو اگورا نبی علیہ السلام مجلس کی ناستے محفل کی ناستے مسجد نبوی دے رسول اللہ مبارک وی صحابو ستاو سر یو مشورہ کول غوارم یا رسول اللہ سا مشورہ دا زمان بلال شاگر زمان بلال غلام چکم دے زمان صحابی وادنش دے دل زوادہ کول غوارم تاسو کی سوک تیار دے بلال لرخ پل کور وادور کی لول خلق دا مدینے پاسی دل یا رسول اللہ دا شرب مونگ ترہ نصیب کا دا عزت مونگ لرا کا یو بھئی یا رسول اللہ زر بلال نزم جوڑول غوارم بلوی عزت اوخے جوڑول غوارم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زور زور وجل نبی علیہ السلام بلالا دا جرام مقام ننے دا خندام مقام دے نن کم خلق پاسی رل پا تابانی جی کم دینو مشت گریوان دی پا تابانی شروع نکی یوی زر خپل کورا خپل لور ورکول غوارم بلوی زر خور ورکول غوارم یوی زر زم جوڑوم بلوی زر اخی جوڑوم بلال دا خندام مقام دے جاڑے والے یا رسول اللہ مال پا دی جڑا نرازی مال پا حق دور باندی جڑا رازی کلچ معزز کتاب ما پسینہ پوری نونے والے زری و خزی غلامم ما تاغ زنانوی غلاما حبشی نن با زمان ملمان رازی نن با غون خوراک تیار کے ما خوراک تیار کو درستخان مانے میں کی خود ما ملمنو تو بورا چول بختل ملمنو شاعت وقت لاری تگڑے دا حبشی او تور غلام با مونگ تلاسو تو بند را چی زخپشو ما کزا پا زیبان کی خودا زلارم زہاو غلاما بشیما یو دور حغر قرآن نمخ کے ما تلاسو انزلو تا خلقو بجکم دینو نپری خورے زہاو غلامیم نن ما قرآن پسیرہ پوری ولیو نن ہاو غلامیم زمان رنگ مغرے زمان نصب مغرے نن دا مدینی لولو روسا جنگو نکی یو ایزے زم جوڑو ما بلو ایزے اخی جوڑو عزت چاور کرغ قرآن ورکا دا عزت لار منگے رکڑی را نن با مسلمان تو معززی کتارا قرآن پسینہ پوری ولیو تا علم چکم دینو اصل کا تا دا علماء رخپل سر تاجون وگنل نن با دنیا کم عزت نن چکم قرآن عزت عمر فاروق لورکڑے عثمان زن نورین لورکڑے دا نبی علیہ السلام صحابو لعزت ورکڑے نن اغا قرآن ہم موجود دے نن ہم موجود دے صرف تاخیر زمونگ نرے منگ چرتا قرآن پسینہ پورے وننیو منگ چرتا قرآن تکینن آستو نن منگ دا عزت لار چکم دینو بالکل خطا کڑا محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.